بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعلى اله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. دا لاغا منار متد ده چې الحمد لله الذي هدانا الى الصراط المستقيم والصلاة على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. معنى خو د دې دا وعلى آله دا به مکه عطف ته چې مکه له والصلاه او درود کامله او رحمت کامله دي نازل لي وعلى من باج من اختص چې خاص شوی دی هغه یا بالخلق العظیم تدا خلق عظیم خاص شوی دی پیغمبر علی السلام سلام او دا رحمت کامله دي ثابت وي على من باج او على آله فآل د پیغمبر علی السلام باندې کم یو آل الذين هغه قاموا بنصرة الدين القويم چې هغه ودرېدلې دي د مضبوط دین په امداد کې د مضبوط دین په امداد کې ودرېدلې دي. وزدلېږي یو څو خبرې دي. لاول خبره خو دی چې آل او بل خبره با دین او درېمه خبره با قویم چې دین سره قویم قید ولا ګولنه. نو اول خبره آل مخکې شوی آل د آل په باره کې موږ څو خبرې کړې درې خبرې کړې څو خبرې اول موږ دا خبره کړو چې آل په اصل کې سره نو آل په اصل کې اهلون دي یا په آل په اصل کې اولون دي. آل په اصل کې اهلون دي خلاف قیاس ها په همزه سره بدل شو اهلون دي جوړ شو ایمان قاعده د وجنه اهلون شو او دویما چې دا اهلون دا په اصل کې اهلون په اصل کې اولونو سو په اصل کې قال بعد وجنه واو په سره بدل شو اهلون دي جوړ شو. دویم خبره مونږ کړی وا په آل کې او په اهل کې څه فرق دی ویلو کنه آل د چا لپاره دي اشراف د لپاره مذکر د لپاره ذوی العقول د لپاره او اهل چې دا عام دي اشراف غیر اشراف مذکر غیر مؤنث مذکر مؤنث او دا ذوی العقول غیر ذوی العقول ټول د لپاره تل شي. دریمه خبره مونږ کړی وا چې دا آل مصداق څوک دی نو دا آل مصداق یا خو اولاد د نبی علی السلام دی یا ته اهل بیت مراد دي او یاتی موږ ویلو بنو هاشم بنو عبد المطلب او بیا موږ ویلو چې کل مؤمن تقی فهو آل ما ویلو دلته براشي کنه ادا زید اوس پرشي نو دلته کې د آل کوم معنی ده وې دلته کې د آل نه دا کل مؤمن تقی ولا معنی نه ده دا غسل به تر دي ولی زګه د آل مراد ته عترت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاندان واخلي نو پیغمبر علیه السلام خاندان دا خو په خطبه کې او په درود کې راشي په دعا کې براشي او صحابه کرام برا نشي په دعا کې نو چې کل مؤمن تقی ته واغستو نو بدی کې با صحابه کرام عمر شي بدی کې با اولیاء کرام عمر شي او بدی کې با تابعین او تبع تابعین او ازواج مطهرات او ټول به پکې راشي نو دی وجنوي چې د آل نه مراد دل دغه کل مؤمن تقی دی. بیا وی چې دین الکا وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم نو دا دین څه شری نو لګي تعریف لیکل هو وضع الهي سابق سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود الى الخير بالذات چې دا هغه خدایي دستور دی. خدایي دستور مطلب دا نه الله دا جوړ کړی دی خدایي دستور دی چې د خلکو چې دا کم عقل والا خلق دي دا عقل والا خلکو د اختیار د پاره داغه د قدرت په ذریعہ سره دا الله تعالی رضا ته رسول گئی دا هغه خدایي دستور دی. خدایي دستور مطلب دا دی چې دا الله پاک وضع کړی دی الله پاک مقرر کړی دی د سره پاره چې خلق په خپل اختیار سره چې دا خلق په خپل اختیار سره د الله رضا ته ورسی چې دا خلق په خپل اختیار او په قدرت سره څه ته ورسی د الله رضا ته ورسی. یلکه پوه شو مې باندې یعنی الله تعالی چې کوم دستور جوړ کړی دی هغه د خپل کې پاغه باندې عمل وکي او د الله تعالی خوشحالي اصلېږي د الله تعالی خوشاله دي او د دین نه مراد څه شری نه دین چې دا عقاید اعمال او ټول د شامل دي. بیا د دین سره د قویم دا ټکه ځکه لګول دی کنه چې دا دین چې نه د دین مراد دین د محمد صلی الله علیه وسلم مراد دی ځکه چې دا مضبوط دین دا مضبوط دین ولې نه نو مخکې ویل شوی دی کنه فاهدنا الصراط المستقيم کې صراط المستقيم نه مراد دین دی ولې دی دین مراد دی نه الته موږ ویلو کنه هلکه پوه شو په معنی ها او شکر ورته. وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم او په آل د پیغمبر علی السلام باندې د رحمت کامله نازل وي الذين هغه آل
قامو چې او قائم دي ولاړ دي بنصرت الدين القويم دا مضبوط دین په مدد کې چې ولاړ دي د مضبوط دین په مدد کې عطف على قول على من اختص سره نو رخصوي دي سګوره یو طرف ته ګوره بل طرف ته ګوره نو على من اختص باندې دا عطف ته والآل د آل نه مراد څه شری نو دا دوه درې خبره خو بتا ته نور استاد وکي جو امر ته وکړلې ولې لګیدې چې مراد سره والآل اهل بیته د پیغمبر علیه الصلاه والسلام خاندان یعنی ازواج مطهرات مراد دي یو قول ویم قول او عترته یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سدي مراد دي خاندان ته مراد ده سدي مراد دي خاندان چې بایګه ازواج مطهرات هم دي او دغه شانتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لوريانې دادي هم دي او دا واغه بچي پکې هم دي او كل مؤمن تقي یا د آل مراد هر مؤمن متقی دی هر مؤمن متقی پرهیزګار چې د ګناه نه ځان ساتي بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم آل دی او هو الانسب ها هنا او دا آل نه درېمه معنا غستل كل مؤمن تقي ولا معنا غستل سره دا انسب دی ډیر مناسب دی لګي دا معنا غستل دی ولی دا معنا ډیر غستل مناسب دی لأن المصنف لم يتعرض لذكر الأصحاب في الصلاة دغه مصنف رحمت الله علیه تعرض نه کړه اشاره نه کړي ذکر د اصحاب ته په صلات کې په درود کې یعنی په درود ویلو کې په دعا کولو کې د مصنف ست صحابه کرامو ذکر نه کړي نو کړه آل نه مراد منګه کل مؤمن تقین واخلو نو په دې کې بلګه ازواج مطهرات هم داخل شي په دې کې به دغه هم داخل شي او خاندان د پیغمبر سلام باندې هم داخل شي او صحابه کرام په کوم داخل شي ټول به داخل شي پوښوي فکان الاولى هو التعميم نو بهتر دا غوړه دا چې بری کې سره شي تعمیم به راشي عامواله راشي او عامواله په پسګه په کم صورت کې راځي چې کله د الله مراد څه واغسته شي كل مؤمن تقي والدين دين ستوي هو وضع الهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود الى الخير بالذات چې دا وضع الهي دا هغه د الله تعالی وذکرل شوی دین دی وذکرل شوی طریقه ده وضع الهي یعنی چې الله تعالی وذکر دا سائق لذوي العقول چې چلاولې شوی دا د عقل والا خلقو د پاره چلاولې شوی دا چر پاره به اختیار چې چلاون کیدا سائق چې چلاون کیدا سائق چې چلاون کیدا ذوی العقول لرا به اختیار المحمود د دو په خپل اختیار سره د دو په خپل خیسته اختیار سره ستا الى الخير بالذات خیر بالذات تا یعنی مطلب دا شوی چې دا خدایي دستور دی چې د عقلمند خلکو د پاره دا قابل قدر اختیار او د قدرت په ذریعه سره دا رضا الهی ته رسون کیدا خیر بالذات نه مراد څه رضا الهی پوښوي دا هغه خدایي دستور دی هغه الله تعالی دا هغه طریقه ده چې د دې په ذریعه سره دا دین چلوي ذوی العقول خلق لره په خپل اختیار باندې خیر بالذات ده خیر بالذات نه مراد رضا الهی ده او او دا دین چې د دین نه مراد څه شری وای دین خو طریقې ته هم وای دین خو مختلف معجزات هم وای بدلی ته هم وای د لګي دین څه مراد ده نو هو يشمل العقائد والاعمال چې دا مشتمل ده پس باندې شامل ده عقاید ته هم او اعمال ته هم عقاید احکام د اصلي ته ویل کېږي چې کوم د زړه سره امنت بالله وملائکته وکتبه دې اعتقادیات وای او اعمال منذ روزه زکات حج او دغه شان دي نکاح طلاق عتاق او دا نور معاملات کوم دي دغه دا اعمال ويطلق على كل دين او د دې معنی سره اطلاق د دې په هر یو دین باندې کیږي کدین د موسی علی السلام دی کدین د عیسی علی السلام دی او کدین د محمد صلی الله علیه وسلم دی او اسلام څه ته وایي هو الدين المخصوص لمحمد صلی الله علیه وسلم هغه دین کوم چې خاص کړی شوی دی نو د دین معنی خو دی وکړه لګره مخکې چې هغه طریقې ته ویل کېږي چې الله تعالی مقرر کړی د ذوی العقول په دې په ذریعه سره په خپل اختیار سره خیر به ذات ترسي او د اسلام نه مراد هغه دین د کوم چې خاص کړی شوی دی محمد صلی الله علیه وسلم ولعل في وصفه بالقويم د دې وجنا د دې دین سره د قویم دا ټکی ولګو د دین سره د قویم دا ټکی ولګو ځکه چې د دین مراد کله دین سره د قویم دا ټکی نه لګول شوی نو دین بیا هر یو دین دی مراد وو خو چې د دین سره کله د قویم دا ټکی ولګول شو نو دې مطلب دا دی چې د دین مراد صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین مراد دی دغه چې دغه دین په ټولو دینونو کې مضبوط دی کنه نغه پکې د حضرت موسی علیه السلام د دین په شان دی افراط شته نه پکې د حضرت عیسی علیه السلام د دین په کې شته افراط شته یا تفریط شته
والإسلام هو الدين المخصوص لمحمد صلى الله عليه وسلم ولعل في وصفه بالقويم بالإشارة إليه د دې وجنا د په وصف کې قویم ذکر کړه چې اشاره ده بغیر ته لأن الدين الإسلام هو الموصوف بالاستقامة چې دین اسلام دغه موصوف بالاستقامت ده و د دې نه مکه خبره کوم چې مخکې مونږ کړی دا چې یو د اصول فقه حد اضافي ده یو حد سره نه پیژنم حد اضافي کنه را چې د مضاف جدا تعریف کوله د مضاف الیه او حد لقبی نو الله تعریف یاد ده هو الحد لقبی من څه کړو هو علم بقواعد يتوصل بها المجتهد الى استنباط الاحكام او موضوع هغه موږ ویلو کنه سوي له الادله والاحكام دغه خبره د عربی کو کینو په پښتو کو کړه مخکې ثم علم بیا تاسو په دې خبره باندې چې ان اصول الفقه له حد اضافي وحد لقبي وغايه وموضوع چې دا اصول فقه د لپاره یو حد اضافي دی یو د دې لپاره حد لقبي دی یو غایت ته چې مقصود دا تولې حاصله او یو موضوع دی پوښوي وې دا خودي ولما لم يذكره المصنف طويناه على غره وې کله چې مصنف رحمت الله علیه دا ذکر نکړل کنه جو منګه مو هغه راون غوښتو داغه په طریقه باندې مطلب چې په ځان نګار وګو مونږ په ځان نګار کړنه پوښوي طويناه معنی سره راو من غوښتو يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب هغه چې موږ راون غړو اسمان لره على غره د په طریقه باندې راون غوښتو ولكن لابد ها هنا لكن دای مصنف کوئی نه ذکر کړي نو دوم نه ذکر کوما او یو خبر سره لپاره دا ضروري ده لكن لابد ها هنا من ان يعلم چې دا په جندل شي چې ان علم اصول الفقه علم چې اصول الفقه دا هغه علم دی يبحث فيه عن اثبات الادله للاحكام چې په دې کې بحث کولای کېږي د ادله ثابتول د احکام لپاره د احکام لپاره دلیلونه ثابتول دا د اصول فقه یو غا تعریف ته کوم هو علم بقواعد يتوصل بها المجتهد الى استنباط الاحكام پوښوي من ادله تفصيليه دلګوي علم اصول فقه هغه علم دی چې بدی کې بحث کولای کیږي چې د احکام د لپاره بدلیل څنګه ثابتوم د احکام د لپاره دلایل څنګه ثابتوم فموضوع على المختار او موضوع د دې لګیتا سویل ده چې څه شری ادله واقام دي کنه وځل کې دا خبر او غیال د کومه تکړی مو دلته بیا ووري چې ادله او احکام نو علم یو دی او د دې هغه موضوعګان دوه شولې یو ما ادله شول هم شولو احکام شول نو دا ادله په دې اعتبار سره د دینه باس کولېږي چې دا ثابتون کې دي او د احکامونو په دې اعتبار سره باس کولېږي چې دا ثابت کړی شوی دي صحیح احکام ثابت کړی شوی دي د دلیل نه د ادلهونه او ادله په دې سره ثابتېږي احکام نو دا ثبوت ټکه پکې راغی کنه نو په دې کې دا یواله ده پوه په دې اعتبار سره چې په دواړو کې ثبوت راځي نو دا نمونه دوی او په اصل کې راسي سره یو د نور هغه خبره یاد راکنه کا پکټ کې سر ته سملې هغه پوت سملې او په هزار ورته وباسي فموضوع على المختار موضوع دې د غوړه قول مطابق سره هو الادله والاحکام جميعا ادله دلیلونه او احکام د حکم جمع دا ډول دي خو دا اعتراض دی چې علم یو دی او موضوعګانې دوه دي نو الاول یو په دې الاول اولنې یعنی ادله من حيث انه مثبت په دې سره چې دا ثابتون کې دي چا لره ثابتون کې دي لکه احکام لره والثاني او دا دویم من حيث انه مثبت په دې سره چې دا څه شوی دي دا چا نه ثابت کړل شوی دی لکه ادله والمصنف ذكر احوال الادله في صدر الكتاب مصنف رحمت الله احوال د ادله ذکر کړی دي په سر د کتاب کې او احوال الاحکام في اخره او ذکر کړی احوال د احکام په اخر کې بعد الفراغ عنها ورسو د فارغ کېدو د دین یعنی الاولې ادله ذکر کړی دي چې کتاب الله سنت رسول صلی الله علیه وسلم اجماع الامه او قیاس بیا داغه ورسو احکامات ذکر کړی دي جو فقال وجه اعلم ان اصول الشرع ثلاثه چې اصول الشرع درې دي ته وایي چې وسره ما خو درې ساده پورې دي اصول شرع سلور دي نه لګي دی چې اصول شرع درې دي سبب ان شاء الله وایي پورا دی ها نو ګور نن سبق کې موږ څه ویل یو د آل تحقیق موږ وکړو د آل کې موږ درې خبرې آل به اصل کې څنګه
فعال او فعال کې څه فرق دی د آل مصداق سره او دلته کې کوم معنی مناسب دی ډیر زیاته به موږ د دین تعریف وکړو او سلورا د درې موږ دا وې چې دین سره د قویم ټک خې چې دا ولې ولګو او بیا دا وی چې لکه په دې کتاب کې یو د اصول فقه لپاره حد اضافي دی حد لقبي دی او هغه نه دي ذکر کړل زم نه ذکر کوم صرف د اصول فقه تعریف وکړو او موضوع بیان کړل او علم یو د موضوعګان ادبدي ولی نو دغه خبره تر وکړل نو خو څه نشته نه ټیک شولا واور وای شابه واړوي بل څه زرګه شابه